د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د بدر په جنگ کې په پټه د شریکېدلو کوشش. حضرت عمر بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه یو کم عمره صحابي و. په شورو کې مسلمان شوی و. د مشهور صحابي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه رور دی. سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما خپل رور عمر د بدر د جنگ په وخت کې ولیدو چې د لښکر د روانولو تیاری کېدله او دی اخوا دیخوا پټ ګرځېدو چې څوک مې ونه ویني. ما چې دا حال ولیدو حیران شوم. د ده نه مې تپوس وکړو چې څه وشو، پټ ولې ګرځې؟ ویې ویل په دې ویرېږم چې چېرته نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ما ونه ویني او بچی مې ونه ګڼي. د تلو نه مې منع کړي چې بیا به نشم تلی او زه دا غواړم چې په جنګ کې ضرور شریک شم. کیدای شي چې الله تعالی ما ته هم په څه رنګ شهادت نصیب کړي. آخر کله چې لښکر پیش کړی شو نو چې کومه خطره وه هغه پیښه شوه او نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د ده د کم عمرۍ په وجه انکار وفرمایو، خو د شوق غلبه وه، برداشت یې ونه کړی شو او په ژړا شو. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته د شوق او د ژړا حال معلوم شو نو اجازت یې ورکړو، جنګ کې شریک شو او دویمه آرزو یې هم پوره شوه. دا هم په دې جنګ کې شهید شو. د ده ورور سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د ده د ورکوټوالي او د تورې د لویوالي په وجه ما د هغه په تسمو کې غوټې لګولې چې اوچته شي.